مفسرین د دې دو آیتونو متعلق فرمایي آیت نمبر 81 او 82 د دې ځای نه به وایي ما جئتم به السحر دا فلما القوا قال موسى وفكي نه وایي ما جئتم به السحر نه ولو كره المجرمون چې بچا باندې سحر او جادوی دا آیتونه درې پیری درود شریف مخکې او درې پیری درود شریف وروسته دا آیت با دا ټول آیتونه به 11 پیری وایي او چې بچا باندې جادو شوی دی هغه باندې به درې ټیمه دم کړي او هغه له کوم دم چې هر قسمه جادوی چا تعویذونه در باندې کړي چا در باندې ساختونه کړي چا در باندې جادو کړي الله تعالی به اثر لري چېرته په کور باندې شوی نو د مشرانو اکابرینو د عملیاتو طریقه دار یویش پیری به دا دوه آیتونه په نیم بالټي اوبو باندې ووایي او په یو شنه څانګه باندې چې هغه د بیرې څانګه ده د بیګیانې څانګه ده نو په شنه څانګه باندې به لکه نیم بالټي اوبو د ټول کور دیوالونه تر دې بډې بډې پورې به پرې ترپکه کړي ستا په دې کور کې چې څومره جنات دي آصف دی یاره دا جادو دی نظر دی هر څه به الله تعالی ختم کړي دوو آیتونو کې د جادو علاج دی او ډېر غټ طاقت پکې الله تعالی یې اصل قرآن مجید طاقت څه شی نه کېږي خو جادو مثال د دریاب د زګ دی دم ولې دومره ډېر یو پکې سري نه نو طاقت پکې کمي خو هغه اثر یې ډېر د جادو چا په کور کې جادو وي چا په افرادو باندې جادو دا آیتونه وله وایي 11 پیرې مخکې وروسته درې پیرې درود شریف او په هغې کوئ په کاغذ یې وله لیکي سخت یې نه جوړوي هغه وله اوبو کې اچوي هغه اوبه دې څښي یا وله په اوبو باندې دموي درس ټول ملګرو له اجازه ده نو دا کو انشاءالله د سحر دپاره ډېر مضبوط او بهترین عمل دا اوس چې کوم راغلي دا ټول دوکانداران په تا باندې تور جادو دی په تا باندې زیړ جادو دی په تا باندې شین جادو دی نو بس دا د قرآن مجید آیتونه وایي د دې دوکاندارانو نه مې خلاص کړي الله تعالی دې